أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږ موضوع ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د والدې بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها وفات. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نکاح حضرت عبدالمطلب وفات او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ګډو بیزو د سرولو موقع او موږ لره په دې کې رهنمایي. سیرت نگار لیکي چې کله حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د 15 کالو په عمر کې خپل مور بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها ته واپس کو، نه دغه وخت نه د مور سرپرستی د شروع شو. خو چې د مور کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر شپږ کاله شو، د مور هم وفات شو. بیا د پیغمبر علیه السلام د کفالت ذمہ داری د پیغمبر علیه السلام نکاح حضرت عبدالمطلب واغسته. و چې کله د پیغمبر علیه السلام عمر 8 کالو ته ورسېده، نو دغه تره کوم چې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر خیال ساتو، د خپلو زامنو نه او د نورو نسو نه زیات په د پیغمبر علیه السلام خیال ساتو، نو عبدالمطلب هم وفات شو. په د وفات نه مخکې عبدالمطلب د پیغمبر علیه السلام د خپل یتیم یسیر نوسی کفالت ذمہ داری خپل زوی ابو طالب کوم چې د پیغمبر علیه السلام خپل ترو هغه ته حواله کړه چې زمانه پس به د کفالت ذمہ واری ستای. ابو طالب کوم چې د پیغمبر علیه السلام د 40 کالو نه زیات خیال ساتو، د دې په هر وخت کې مرسته ملګرتیا ملاتړ وکړو، د ابو طالب د پیغمبر علیه السلام کفالت شروع کو. بیا چې د پیغمبر علیه السلام عمر تقریبا 9 کاله شو، نو پیغمبر علیه السلام د قریشو ګډي بيزي سرول شروع کړل او د دې په بدله کې ورته معاوضه یا اجرت یا مزدوري ملاوي ده. په دې په ذریعہ سره پیغمبر علیه السلام خپل بوج په خپل چتول شروع کړل او دغه رنګ د خپل تر سره د خپل خاندان سره تعاون او مدد نصرت شروع کو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مور په وفات کې یا د نیکه په وفات کې یا بیا د دې ګډو بیزو سرولو کې زموږ د پاره ډیر لوی دروس دي، اسباق دي، واعظ او نصیحتونه او رهنمایي ده. لومبي چې موږ وګورو نو د شپږ کاله په عمر کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مور بیبي وفات شو. او څنګه چې مونږ مخکې ذکر کړو چې د الله تعالی خوښه ده چې د چا پلار وفات کوي، کو د چا مور او پلار دواړه، دا د الله تعالی مرضی ده. او چې مونږ وګورو په تاریخ کې د کوم خلکو نه چې الله تعالی لوی کار لري، نو په هغه لوی سخت راولي. چونکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه هم الله تعالی تا قیامت یو لوی کار اغستو، نو په دې وجه د پیغمبر علیه السلام سخت هم زیاتې وي. نو دغه سي چې کله د یو ماشوم مور هم وفات شي، نو د کفالت ذمہ واری به بیا د چاوي. نو د پیغمبر علیه السلام دغه ژوند مونږ داس دکو چې کله په معاشره کې دغه یتیم یسیر ماشوم وي، نو لومبنۍ ذمہ واری د مور او پلار د وفات نه پس د نیکه جوړیږي، یعنی د پلار چې هغه به د ذمہ واری چې د خپل نصیب خیال ساتي. بیا چې مونږ عبدالمطلب دی ژوند ته ګورو، نو عبدالمطلب با د خپل زامنو نه او یا د خپل نور نوسونه د دې یتیم نوسی ډیر خیال ساتي. د دې یتیم نوسی خیال به زیات ساتو. نو موږ له پدې کې فکر دی چې کله زموږ سره په معاشره کې، په خاندان کې، په کور کې یتیم ماشوم وي، چې موږ د خپل بچو په شانته کم از کم داغه خیال وساتو یا د خپل بچو نه زیات داغه خیال وساتو. بیا چې کله عبدالمطلب وفات کېدو، نو دا ماشوم د صفرې نه خو د پیغمبر علیه السلام، بلکې د خپل وفات نه مخکې د کفالت ذمہ واری د تر ته حواله کړه، کوم چې د خپل تر ابو طالب. موږ له پدې کې رهنمایي ده چې په معاشره کې کم یتیم یسیر ماشوم وي،
نو دی به مخز د معاشرې یا د خاندان خیرات صدقات زکاتونو ته نه وي ناست، بلکې باقاعده د خاندان یو کس به د ده سرپرست وي، هغه به د ده ذمهوار وي، او بهتره دا ده چې د ده د سرپرست ذمهوار دا د ده تره وي. معاشره بېشکه د ده سره تعاون نصرت مدد کولی شي، خو د ده د کفالت ذمهوار به د ده د خاندان یو خاص کس وي چې هغه به معین وي، او پکار ده چې هغه د ماشوم د یتیم تره وي، او دغه تره له بیا پکار دی چې د دغه یتیم ماشوم د ده کفالت د خپلو بچو په شانتي وکړي یا د خپلو بچو نه ښه وکړي. عموما مونږ دغه یتیم له توجه کمه ورکوو، خو کیدی شي چې څرنګې حدیث مبارکه کې راځي چې الله تعالی چې د الله رسول له یو کس رالی او ورته وي چې ای د الله رسوله زما په کور کې یو بیروزګار ورور دی، زه مزدوري کوم راوړم او زما دا ورور څه نه کوي او مونږ یې خورو، ما دپاره مشکلات دي. د الله رسول ورته فرمایي چې په دې شکر وباسه، کیدی شي الله تعالی تعالی را رزق د دغه بیروزګار ورور د مخه درکوي. رزق الله تعالی چاته د چاپ د مخه ورکوي، د دې باندې څوک نه پوهیږي. نو موږ لا په معاشره کې په خاندان کې یا په خپلو کورونو کې د دغه یتیم خصوصي خیال ساتل پکار دي. ممکنه ده چې زمونږ د رزق پراهي، زمونږ رزق، زمونږ خوشحالي الله تعالی مونږ ته د دغه یتیم د مخه راکوي. بیا د پیغمبر علیه السلام په دې ژوند ته مونږ ګورو چې کله د 9 کاله عمر ته ورسېدو، نو سیرت نگار لیکي چې پیغمبر علیه السلام ګډې بيزې سرول شروع کړل. نو په دې کې د یتیم دپاره هم دا واضح او نصیحت دی چې مخز د یتیم په دغه خاندان په دغه کور نه بوج کیږي، بلکې دله خپله هم کار کسب کول پکار دي، او د خپل خاندان د خپل تره یا د خپل رشته دارو سره تعاون کول پکار دي. بل چې موږ د پیغمبر علیه السلام د ژوند ته ګورو، نو د 9 کاله یا 8 کالو نوجوان یا ماشوم دی لګیا دی ګډې بيزې ساتي. نو په دې کې زموږ د عصر حاضر د نوجوان دپاره هم دا سبق دی چې دی هم په خپل والدین، په خپل کور، په خپل معاشره او خاندان بوج نه وي، بلکې دلره پکار دی چې خپل بوج په خپله پورته کوي. خو بل طرف ته چې مونږ وګورو، نو په دې 9 کاله په دې عمر کې د پیغمبر علیه السلام دا ګډې بيزې سرول دا یو لوی تحقیق طلب موضوع ده چې په دې لوی ریسرچ وشي، ځکه موجوده زمونږ معاشره یا زمونږ عصري تعلیم یا زمونږ د وخت حکمران دې ته چایلډ لیبر وایي. کم ماشوم چې د 9 کاله په عمر کې کار کسب کوي، مزدوري کوي، هغې ته هغه چایلډ لیبر وایي. خو بل طرف ته چې مونږ وګورو، پیغمبر علیه السلام حوالې سره الله تعالی فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، چې تاسو لره د الله د ژوند د الله د رسول په دې ژوند کې یو بهترین او ښکلې نمونه ده. د دې نه تاسو زده کړه کولی شئ، د دې نه تاسو رهنمایي کولی شئ. یا په قرآن کې الله تعالی فرمایي په سوره احزاب کې وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. چې یو مؤمن یې سړی یا ښځې لره دا مناسب نه دی چې د الله د رسول یا الله تعالی یو حکم کړي، یو کار کړي او دې په هغې کې بیا خپل اختیار لټوي، بلکې چا چې د الله او د الله د رسول نافرماني وکړه، نو دا سړی ډېر لوی گمراه شو په گمراهۍ ښکاره سره. اوس چې مونږ دې ته وګورو په موجوده تناظر کې، نو یو طرف ته د الله تعالی رسول د 9 کاله په عمر کې لګیا دی مهنت مزدوري کوي، او بل طرف ته زمونږ معاشره یا حکمران وقت یا د وخت واکمن هغه دې ته چایلډ لیبر وایي. نو آیا دا چایلډ لیبر څه ته وایي؟ دغه د پیغمبر علیه السلام دا ژوند په چایلډ لیبر کې نه راځي. دې حوالې سره سوال کوونکي دا سوال کوي چې مونږ وګورو د پیغمبر علیه السلام دغه ژوند ته، نو په دغه ټیم کې دا یتیم او د کفالت د ترکه او پیغمبر علیه السلام دا نه غوښتل چې دی په خپله معاشره بوج. نو اوس چې یو ماشوم زمونږ په معاشره کې یوه کونډه وي، بلې د ګټې وټې سنۍ یو ماشوم بچی وي، یا یو غریب وي خپل مهنت مزدوري کوي، خو د هغه د مهنت مزدورۍ باوجود د هغه کور نه چلیږي او هغه په خپل ماشوم مهنت مزدوري کوي، نو د دغه قانوني او اسلامي حیثیت په بیا څه؟ آیا دا ماشوم داسې پرېښودل کول پکار دي که نه به د باندې دا تعلیم کول پکار دي؟ آیا حکمران وقت به د دغه کونډې خیال وساتي، د دغه غریب خاندان به د دغه غریب پلار به خیال وساتي؟ بل طرف ته چې مونږ وګورو،
نو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې کله قحط راغلی نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې وس به غل سزا نه ورکوي تر څو پورې چې قحط نه ختم شوي. یا د مجبورۍ په وخت کې اسلام مردار هم خوراک حلال کړی دي. نو وس د یو ماشوم چې کور نه چلیږي او حکمران بقه د هغه د کور ضرورت نشي پوره کولی نو دغه ماشوم به عصري تعلیمي ادارو ته ځي کنه دی به مزدوري کوي. دا هم یو سوال په د معاشره چوتیږي. بل چې مونږ وګورو نو د تعلیم تعریف په موجوده دور کې مونږ څه کوو؟ د تعلیم تعریف په څه وي چې تعلیم څه ته وایي؟ ځکه چې مونږ اسلامي تاریخ ته وګورو نو الله تعالی د دنیا ته 1,40,000 کمه بیش انبیا را لېږلي. د دغې انبیاو د تعلیم طریقه دا وه چې دوی به خپل قوم د الله سره جوړاوه، د الله سره به ول تعلق مضبوطو، انسان ته به انسانیت هودو، انسان ته به حلال و حرام هودل، انسان ته به جایز ناجایز او د خپل فردي فرق به ورته هودو، انسان نه به انسان جوړ کو، ښه اخلاق به ورته هودل. آیا دغه انبیاء د قومونو ته ډاکټري خودلې ده، انجینری ورته خودلې ده، یا د نوري ورته خودلې، فنوني ورته خودلې؟ کنه د تعلیم نه مطلب د دوی دا چې د انسان نه انسان جوړ کړه. یا موږ وګورو په دې مروجه نظام تعلیم کې چې آیا تعلیم دی ته وایي چې ماشوم فریپو کېجی او نرسري اول دویم پنځم او لسم او دولسم یا شپاړسم او امفیل او پی ایچ ډي کې تعلیم دی ته وایي. بیا مونږ دا وګورو چې تعلیم حاصلول څومره پکار دی. نو اسلام خو مونږ ته دا وایي چې په یو مسلمان باندې دومره تعلیم حاصلول پکار دی چې دا مسلمان په خپل 24 غنټې ژوند تیر کړي د الله او د رسول د احکاماتو مطابق. آیا د تعلیم د حصول نه دا تعلیم مراد دی او کنه دا مروجه د ډیګری دا نظام چې نه یو ماشوم لره کو اخلاقیات هر څنګه خو د لره 15 او لسم او دولسم پاس کول پکار دی. مونږ وګورو د تعلیم مطلب دا دی چې تعلیم انسان ته انسانیت وښیي، د ته اخلاق وښیي. خو بل طرف ته مونږ د مروجه نظام ته وګورو نو ماشوم چې په فریپ او په نرسري او په کېجي کې داخل شي نو د هغې وخت نه د دوړ او مقابله شروع شي چې دی به په کلاس کې لومبنی پوزیشن لري، په سکول کې به لومبنی پوزیشن لري، دا ماشوم به دویم یا دریم پوزیشن لري. نو دغه د پوزیشن دا دوړ په دې ماشوم کې بغض پیدا کی، د خپل ملګرو سره حسد پیدا کی، کینه پیدا کی، دشمنی پیدا کی، تربګنی پیدا کی، بد اخلاق پیدا کی، د نقل د دوکي کلچر په دکې پیدا کی. نو آیا زمونږ د مروجه نظام تعلیم کوم چې ماشوم ته انسانیت او اخلاق نه ښیي بلکې اخلاق سیئه او بد اخلاق بغض او کینه او حسد منډه او تړله ورته ښیي، د دې نه دا نظام تعلیم مراد دی او کنه د انسان د پاره دغه اسلامی تعلیم کوم چې دی په 24 غنټې ژوند تیر کی؟ آیا د دې نه دا نظام تعلیم مراد دی چې یو ماشوم نه ته ډاکټر جوړ کی؟ هغه ډاکټر چې د سپیشلایزیشن نه پس مونږ په خپل معاشره کې هم وګورو هغه ډاکټر آیا مونږ هغه ته چې په اصلو کې به آیا 95% ډاکټران داسي چې د ډاکټرۍ په جامه کې مونږ په هغه باندې د انسان ګمان کولی شو، یا د ډاکټرۍ په دغه واسکټ کې مونږ په د باندې د مسیحا ګمان کولی شو؟ ځکه چې یو کله یو انسان ته خپل بچی مړ کیږي، یا یو انسان ته خپل پلار مړ کیږي، یا یو خاوند ته خپل ښځه مړ کیږي، یا ښځې ته خپل خاوند مړ کیږي، یا انسان ته یو رشتہ دار مړ کیږي او دغه ډاکټر په دغه سخت کې دته دا مطالبه کوي چې لاول پیسې او فیس یې مکه بیا به ستا علاج کو. نو دغه ټیم کې د دغه انسانیت څه شو؟ نو آیا داسې خلک دغه ته مونږ دا ویلی شو چې انسان له داسې قسم تعلیم کول پکار دی؟ یا مونږ وګورو په سرکاري ادارو کې کوم ته چې د انسان واسطه راشي نو اکثریت باندې د انسان دا ګمان کیدی شي چې آیا دا یو لیکا پړه سړی دی. په دې معاشره کې چې مونږ اعلی تعلیم یافته خلکو ته ګورو، د حکومت په غټو غټو چوکو ناس خلکو ته ګورو، نو دې ټیم کې د وایټ کریمینل کالرز، وایټ کالر کریمینلز هغه تصور او تعریف په مونږ څنګه کوو؟ د چانه چې د انسان جیب نه دی محفوظ، د چانه چې د انسان مال دولت نه دی محفوظ، چاله د انسان په کړولو کې خوند ورکوي، آیا موږ له دا تعلیم پکار دی؟ یا هغه تعلیم زموږ د بچی له پکار دی په کم بچی چې مونږه په معیشیاتو کې په اکنامکس کې ماسټر وکړو، مونږ په د ام بی ای او بی بی ای وکړو، مونږ په د سپیشلایزیشن وکړو، خو دغه تعلیم نظام تعلیم دا ماشوم د دې نه جوړ کوي چې دا ماشوم سبا د سرکار د نوکرۍ نه هټ کر دی چرته د 10 روپو سودا خرڅ او واخلي.
دا ماشوم په بازار کې د 100 روپو روزګار هم نشي کولی، آیا موږ د دې نه تعلیم نه دا تعلیم مراد وایو؟ به هر حال دا مختلف کوسچنې دي چې د وخت د حکمران نه، د وخت د واکمن نه دا معاشره کوي. اوس به موږ په داسې حالاتو کې کوسه چې یو طرف ته د پیغمبر علیه السلام د ژوند ته ګورو چې د 89 کاله په عمر کې مزدوري کوي، خپل بوج په خپله برداشت کوي، بل طرف ته معاشره دغه عمر کې کار روزګار ته او حکمران یو وخت چایلډ لیبر وایي. یو طرف ته اسلام د تعلیم نه مراد دا دی چې انسان ته انسانیت وښایه، اخلاق وښایه، د خدای سره تعلق مضبوط کا، د معاشرې سره یو سودمن انسان جوړ کا. او بل طرف ته مونږ ته نظام تعلیم د لارډ میکاله د ابوسی دا نظام مونږ ته دا وایي چې غټه نه غټه ډیګري والا. یو طرف ته اسلام مونږ ته دا وایي چې تعلیم نه مراد دا دی چې دومره تعلیم زده کا چې ته په خپل 40 غنټې ژوندۍ تیر کړې. او بل طرف ته د لارډ میکاله نظام تعلیم مونږ ته دا کوي چې غټه نه غټه ډیګري والا، د غټه نه غټه نوکر چاکر جوړ شو، د غټه نه غټ وسوکې باندې کېنه. بل طرف ته مثال په تور کو مونږ وګورو په عصري تعلیمو کې کو یو انسان پی ایچ ډي ولې ونه کی، د ساينس په سبجیکټو کې، په کیمستري، فزکس، بایو کې، د په میثس کې، د په انګلیش کې، د په نورو جبو کې یا په سوشل ساينس کې پی ایچ ډي ولې ونه کی؟ آیا دغه پی ایچ ډي دغه نظام تعلیم د انسان ته انسانیت کوي؟ د انسان تعلق دغه نظام تعلیم د انسان تعلق د خدای سره جوړولی شي؟ دکې د خپل او د پردي، د حلال او د حرام تمیز پیدا کولی شي؟ دکې د معاشرې سره خوږ او درد پیدا کولی شي؟ دکې د معاشرې د خدمت جذبه پیدا کولی شي؟ چې دا قسم حالات وي نو اوس به موږ څه کوو؟ نو دې حواله سره د تعلیم ماهرین دا وایي چې موږ معاشره به الخ کیږي کله چې موږ د 1857 جنگ آزادۍ نه مخکې یا د پیرنګي راج نه مخکې یا د انګریز د تسلط نه مخکې هغه مدرسه سیستم په دې وطن کې رایج شي. په کم مکتب کې به چې ماشوم ته عصري تعلیم هم ښودل کېدو، په کم مکتب کې به ماشوم ته مذهبي تعلیم هم ښودل کېدو، او په کم مکتب کې به ماشوم ته طب او هنر هم ښوده کېدل. ځکه چې د تعلیم نه پس به دغه ماشوم بیا د دین او د خدای نه هم خبرو، د اخلاق او د معاشرې د حق نه به هم خبرو، د جدید تعلیم نه به هم خبرو، دغه ماشوم به د طب نه هم خبرو، او دغه ماشوم به د حکومت ته نه کتل چې مال به نوکري راکړي، بلکې د په لاس کې به هغه هنر او هغه سکل به چې د خپل رزق، خپل روزي په خپل ګډل شو. او دا د تعلیم پالیسی هم ده چې اعلی تعلیم دا د هر انسان حق نه دی. بنیادی تعلیم بشکه د هر انسان د هر شهري حق دی، خو اعلی تعلیم دا د هر انسان حق نه دی. ځکه چې موږ په معاشره کې وګورو څرنګه چې گاڑی ته ګورو، په گاڑی کې په انجن کې هر کابله، هر نټ یا ټیر یا باډي یا هر یو شی خپل خپل کاری په گاڑی کې، چې یو کابله یا نټ یا یو نټ د بلې کابلې د بل نټ په ځای نه لګي، بلکې هر یو سیز د خپل کار لپاره جوړ شوی دی. او کله چې دا نټونه او کابلې د گاڑی د انجن کې په خپل خپل ځای ولګي نو ځکه د انجن مخکې تلل کوي. نو دغه رنګ د الله په دې کائنات کې هر انسان د ډاکټرۍ دپاره، د انجینرۍ دپاره، د اعلی تعلیم دپاره دا نه دی جوړ. په کائنات د چلولو دپاره هر انسان الله تعالی د خپل کار دپاره جوړ کړی دی. نو لہذا هر انسان لا پکار دی چې دته صرف بنیادی تعلیم خودلی شي، او باقی د دغه انسان د سکلز مطابق، د صلاحیت مطابق، د قابلیت مطابق په هغه میدان کې د مخکې تلو مقور کړی شي. او که چېرې داسې د وخت واکمن موږ سره دا خبره نه مني نو بیا به موږ څه کوو؟ که د وخت واکمن دا پالیسي نه نافذ کوي بیا به موږ څه کوو؟ نو د دې دپاره بیا بهترین حل دا دی چې بېشکه په خپل بچي سبق ووایه، کو وستې کیږي، او کو دانی نو کم از کم کوم نعمت چې الله تعالی د وطن ته د علماء کرامو په شکل کې ورکړی دی، هغه علماء کرام چې په 24 غنټې په مساجد او مدارسو کې موجود وي، او ستا بچی ته هر ټیم بغیر د پیسو نه قال الله او قال الرسول خي، نو دغه بچی کم از کم په 24 غنټو کې 10 منټه، 20 منټه، نیمه غنټه د دغه خلکو سره کېنوي چې دغلته د دې ماشوم تعلق د قرآن سره پیدا شي، د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم سره پیدا شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جن نه خبر شي. نو کوم ماشوم چې د قرآن نه خبر شي، کوم ماشوم چې د حدیثو نه څه خبر شي، او کوم ماشوم چې د الله د رسول د جن نه خبر شي، نو چې د دنیا په هر فن کې بیا مخکې ځي، په هر علم، هر
علم او میدان کې مخکې ځي یا په معاشره کې کاروبار کوي، نو په دې ماشوم کې به د حلال او د حرام تمیز وي، په ده کې به د خپل او د پردي تمیز وي. دغه ماشوم به د معاشرې دپاره یو سودمن او کارآمد شهري وي. دغه ماشوم به د ادارې دپاره، دغه ماشوم به د ملک او د ریاست او د معاشرې دپاره نعمت وي. دغه به د خپل حکمراني وخت نه بیزاره نه وي. او دا د الله حکم هم دی په قرآن کې چې ای مسلمانانو کله اذان وشي نو جومات ته راشئ، او چې کله مونځ وشي واذا نودي للصلاه فاسعوا الى ذکر الله، چې اواز وشي نو مونځ له راشئ، او چې مونځ وکئ نو بیا د الله په ځمکه کې خواره شئ او رزق ګټئ. نو دغه رنګې په دنیا کې موږ له دا پکار دی چې څه ناڅه د الله د رسول د سیرت سره په 24 غنټو کې لس شل منټه د دې مطالعه کوو، لس شل منټه د قرآن مطالعه کوو، دې سره کو بیا موږ عصري تعلیم هم کوو یا د دنیا روزګار هم کوو، نو ان شاء الله زموږ ژوند بخی، موږ ته به د معاشرې نه فایدې او معاشرې ته به زموږ نه فایدې. د الله تعالی نه زموږ دا دعا ده چې موږ له د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې د زده کولو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.